أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ننانی درس کی إن شاء الله العزیز سورة نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 16 آیات نمبر 109 10 11 12 سلور آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي د دې تعلق هم چې نو هغه پرونی کوم واقع مونږ ویلو د هغې سره ده بلکې دغې نه وروسته مونږ ویلو د دواړه رکو دغه بل آیات او د هغې سره دغه اخوانۍ رکو کې درې آیات دي دغه هم د دې سره تعلق ساتي خو چونکې د هغې بیا ترجمه سیوا کېږي نو د ترجمې د سیواوالي د وجې نه چې نو هغه مونږ دغه ورسره ونه وی نو دوی چې نو هغه پرون څنګه چې مونږ ویلو دوی بیا د امیر نومې سړي چې نو هغه په کور کې ټول راجمع شولو او دوی په هغې کې د صلاح او مشوره چې نو هغه وکړله چې اوس دې سړي چې نو بشر ابن ابریق چې نو هغه دې سړي د کړ د غلا خو اوس که مونږ د غلا اقرار کوو نو بیا مو علاقه خلک خاندان چې نو هغه مشرمېږي نو دېس چل به وکړو چې ټول به چې نو هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایو دې ګواه پیش کړي او که ګواه نشي پیش کولی جو بیا به مونږ ټول قسم وخورو چې دا کار ده نه دی کړی نو دوی دغې ته چې کله تیار شول او په دغې حالت او کیفیت رالل نو الله جل جلاله دا آیاتونه راولیږل الله پاک ورته وایي ها انتم هؤلاء ها تنبیه ده واورئ تاسو ای خلکو جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو خو به د ډله وکئ د ده ته نو هغه مرسته به وکئ د ده طرفه به تاسو وجنګېږئ فی الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه څوک به د دې چې نو هغه مرسته وکړي څوک به د دوی په دغه کې حمایت کې چې نو هغه بیا وجنګېږي په ورځ د قیامت باندې نو ګویا دی کې الله پاک دا ووی چې کله تاسو چې نو هغه ګورئ نو د یو سړي مرګستیا د هغه تعاون هغې حده پورې کوئ چې کم جایز وي کله چې د هغه تاسو یو تعاون او د حدیثې په ناروا کې کوئ نو په دې کې دا خبرې استهزار ځان سره ساتئ چې دا یوازې دنیا نه ده سبا ورځ په قیامت چې دی نو د الله مخې ته هم پیشي ده نو آیا زه د پالټۍ په خاطر زه د قام قبیلې په خاطر زه د خاندان په خاطر زه د رشتې په خاطر چې دی نو هغه دا کمې ناجایز او غلطې کوم نو سبا چې زه د الله په مخ کې بیا پیش شم نو الله له به څه جواب ورکوم الله چې نو هغه بیا زمانه مطالبه کوي چې تا چې نو کم کارونه کول آیا دا حق او سچ نی نو ځکه الله رب العزت چې نو مونږ وی واقع شان نزول خاص خو حکم د قرآن چې نو هغه عام دی د تر د قیامت پورې دی نو الله رب العزت تر د قیامت پورې ټول انسانیت ته دغه خبر وکړله که تاسو چرته چا په نه حق ملګري شولئ نو بیا به په ورځ د قیامت چې دی نو هغه به د دې آیا تاسو سیټ کولی شئ د دوی مرسته کولی شئ څوک چې دی نو هغه داسې هېڅوک نه اما یکون علیهم وکیلا یا به څوک وي د دې د طرف چې نو هغه کارساز من یعمل سوءا او یظلم نفسه الله وایي څوک چې نو هغه په ځان باندې چې نو بد کار وکړي او یظلم نفسه یا په ځان باندې ظلم وکړي نو بیا ثم یستغفر الله یجن الله غفور الرحیم نو گویا د مسلمان صفت دا دی چې دی به بیا توبه استغفار وباسي نو چې کله دی توبه استغفار وکړي الله جل جلاله به بیا عمومي چې نو بخون کې مهربانه انسان فطرت دا دی د انسان نه به غلطي کېږي ګناه به دې کېږي خطا چې دی نو هغه به دې کېږي دا د انسان فطرت دی ځکه د انسان چې دی نو هغه پیدا شوی دی د خاورې نه او د ده په فطرت کې دغه غلطي کمی چې دی نو هغه دا غږلې شوي ده نو چې کله دا ده نو دی به د دغې عمل بد نه یا چې نو ظلم وکړي زیاتې ګناه وکړي نو دغې نه وروسته دی به بیا توبه وباسي دی به په دغې باندې وردېږي نه
لکه څنګه چې نو هغه مخکې څو کرته مونږ ویلو حدیث مبارکه کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مبارک دی کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ټول بنی آدم چې نو هغه خطاکار دی خو بهترین خطاکار هغه دی چې د خپل خطا باندې الله پاک ته توبه وباسي، د خپل ګناه باندې چې نو الله پاک ته توبه وباسي. اوس د کله چا نه ګناه وشولو او د بیا توبه وباسي یجد الله غفور الرحیم، الله به بیا عمومي چې نو هغه توبه قبلون کې بخون کې مهربانه، نو الله پاک د هر چا توبه قبلوي. تفسیر ذخیرة الجنان او تفسیر خازن کې لیکلي دي چې صرف توبه دا توبه نه ده، د توبې سره نو هغه مذاق دی. صرف تش نو هغه استغفر الله دا چې نو هغه توبه نه ده بلکې دا د توبې سره مذاق دی. استغفار توبه چې نو هغه دا ده چې سړی خپل ګناهونه ځان ته مخامخ کی، کم ګناه غلطي چې نو هغه وشوله په دغه ګناه د پر 3 شرطونه چې نو هغه دي. نمبر 1 د دغه ګناه نه چې نو هغه توبه وباسي. نمبر 2 په دې ګناه باندې پیمانه شي او دغه پر فلحال چې نو هغه فوراً دغه کار ګناه چې نو هغه پرېږدي. نمبر 3 آینده د پاره پوخ عزم وکړي چې زه بیا دا ګناه نه کوم. او که چېرته د حقوق العباد سره تعلق ساتي نو بیا ورله چې نو یو شرط رابع 4م شرط ولا هم دی به د هغې بني آدم د چا په حق کې چې نو هغې کمی کړی د چا حق والی نو یا به د دغې حق معافي تلافي غواړي یا به ورته دا حق چې نو هغه حواله کوي. نو دغه شرطونو سره که توبه وباسله بیا یو استغفر الله هم د چې نو هغه کافي دی. او که داسې نه ګناه کوي، ګناه کې اخته دی او ګناه کې لګیا دی او وایي چې استغفر الله، نو داسې استغفار چې نو هغه نه قبلېږي. اکثر دا کسان خاندي که نه بعض وخت کې نو هغه خلک زغه کوي، بد نظري کوي، د نو هغه مخ ورته پردی چې نو هغه غیر محرم زنانه را روان ده هغې ته ګوري او وایي استغفر الله استغفر الله. نو اوس دې استغفار چې نو هغه خو پیدا نشته. استغفار توبه خدا ده چې توبه فی الفور دغه ګناه چې نو هغه به پرېږدي، نو ګناه کې او توبه وباسي نو الله رب العزت دې موږ ته صحیح توبه نصیب کړي. نو ځکه یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم ومن یکسب اثما فانما یکسب علی نفسه. الله وایي چې نو هغه وکړلو ګناه نو یقینا د په خپل ځان باندې وکړو، یعنې خپل ځان باندې څنګه وکړو د دې ګناه وبال به هم دغه انسان ته میلایږي. چا چې ګناه وکړو نو د دغه ګناه وبال چې نو هغه به د انسان ته میلایږي. د خو به چې ما د ظلم زیاتې خیانت د بل سره وکړلو، لکه څنګه چې بشر نو مې سړی وکړلو خدا د بل سره نه دی، دا د خپل ځان سره دی. اوس د خپل ځان سره چې نو هغه د ظلم زیاتې چې نو هغې وکړلو بلد په کار دا وه چې د دغې ګناه چې نو هغې نه وی کړی. ولې هر انسان دپاره الله جل جلاله چې نو هغه د خصوصا بیا د مسلمان دپاره جنت پیدا کړی. اوس د دې ګناهونو په وجه باندې ځان د دغې ګناه چې نو هغې نه محرومه کوي. هر انسان په اعمال صالحه سره د الله رب العزت چې نو د رحمت مستحق کېږي، په ګناه سره انسان چې نو هغه د الله پاک د غضب مستحق کېږي. اوس د چې ګناه وکړلو نو دا ګناه د بل نه دی کړی، په خپل ځان یې کو، ځان د الله د رحمت نه وباسو، د الله په غضب کې اخته کړلو. نو ځکه الله وایي چې دغه شانتې وکړو کان الله حلیما حکیما، الله رب العزت نو هغه پوه دی او حکمت خاوند دی. اوس الله رب العزت پوه دی نو هغه په دې چې ګناه چې نو هغه د وکړلو او حکمت خاوند دی چې د الله پاک ته پته هر سړی چې چا ګناه وکړو دا هم د دې سړی دی. کدی ډیر پټي خدا الله پاک نه چې نو هغه څه پټولې کېږي نه. لکه څنګه چې پرون آیت کې تیر شولو یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم، نو الله نه پټېږي نه، نو بیا الله ډایرکټ چې نو هغه نیسي ولې نه سزا ولې نه ورکوي. نو الله بل صفت خپل ذکر کو حکیمه، الله رب العزت د حکمت خاوند دی. الله پاک هر کار چې نو هغه د حکمت مطابق کوي. نو په دې په تاخیر د سزا کې هم د الله پاک د طرفه حکمت کېدی شي د توبه وباسي یا نور به ډېر شي حکمت کو نه کېدی شي. ومن یکسب خطیئة او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. کم کس چې نو هغه ګناه وکړو، خطای وکړه او اثما یا چې نو هغه غټ ګناه وکړو، نو بعضې حضرت لیکلي خطیئا نه مراد نو ګناه صغیره دی او د اثما نه ګناه کبیره دی. بعض چې نو هغه لیکلي چې خطیئا چې نو هغه حقوق الله کې نو هغه کمې کول دغې ته خطیئه ویلی کېږي. حقوق العباد کې چې کم کمې وشي نو د هغې ته اسم ویلی کېږي. او بعضې حضرات وایي چې من یکسب خطیئة دې نه مراد چې نو هغه د بشر غلا نه و اسما نه چې نو هغه د تهمت لګول دی.
د دې که خیال مکړه پر واقع کې مونږ ویلو کله د غغلای وکړله نو دای بیا آلته د لبید رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه پنوم کړه لاول يهودي بیا ورسته ایمان هم راوړو نو دا غغلا سامان ویوړلو او آلته د لبید کړه چې نو هغه کې خودو هغه ته وی تاسو سره امانت پروت دی دل دې کله چې نو هغه فیصله جاری شوله حکم چې نو جاری شو چې وګوره چا سره چې نو هغه مال مندل کېږي نو بیا وی دا خدای الله رسول دی پټ کړه مونږ خو نه دی پټ کړه دا او د کور نه د ګاډ نه د زینت نه هغه سامان برآمد شولو الله وی دا څومره لوی ګناه دی چې یکسب خطیئه او اسما ثم يرمي به بريئا او بیا چې نه په دې وشتو هغه انسان چې هغه بری یعنی د تهمت ولګو پای انسان باندې چې هغه دغه ګناه نه کړي فقد احتمل بهتان د انسان چې نه هغه اتړلو بهتان ویل کېږي هغه ګناه ده چې په یو انسان کې نه موجود او بل سره د هغې نسبت عقیده وکړي نه دې ویل کېږي بهتان و اسما مبینه او ګناه چې دی نو هغه ښکاره یعنی ګناه په خپله کړو او خپل ګناه چې دی نو هغې راواغستو ببل نو ځکه الله پاک دې ته اسما مبینه لوی ګناه چې دی نو هغه وي ځکه په دې کې د دوه چې نو هغه ګناهونه وکړل یو ګناه چې دی نو په دغه غلا سره حقوق العباد کې چې دی نو هغه کمې وکړو او دویم ګناه چې دی نو هغه د الله پاک قانون یې مات کړلو ځکه الله رب العزت قانون دار چې تاسو بغلا نه کوئ الله پیغمبر قانون دار چې تاسو بغلا نه کوئ تاسو به ټول مسلمانان رونه د یو بل د مال د یو بل د عزت د یو بل د ابرو چې نو هغه به خیال ساتئ نو د خدای قانون هم مات کړو او د مسلمان حق چې دی نو هغه وموالو او بیا د دې د پاسه لوی ګناه چې نو هغه دا وکړلو چې په بل مسلمان باندې تهمت ولګو په بل انسان باندې چې نو هغه تهمت ولګو نو ځکه الله فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي ها انتم واورئ تاسو هؤلاء ای خلکو جادلتم جګړه کوئ تاسو انهم د دوی د طرفه فی الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې فمن یجادل الله پس څوک به جګړه وکړي د الله سره انهم د دوی د طرفه یوم القیامت په ورځ د قیامتو اما یکون علیهم یا څوک به وي چې نو د دین باندې وکیله کارسازو ومن یعمل سوءا او څوک چې وکړي بدکار ګناه او یظلم او یا ظلم وکړي نفسه په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله او بیا بخنه وغواړي د الله نه یجد الله نو بیا به عمومي الله پاک لره غفورا بخون کې رحیمه مهربان ومن یکسب اثما او څوک چې وکړي ګناه فانما یکسبه علی نفسه نو پس هغه وکړلو دغه ګناه په خپل ځان باندې وکان الله او دی الله پاک علیما پوها حکیمه د حکمت خاون ومن یکسب خطیئه او څوک چې وکړي خطا او اسما یا ګناه ومن یکسب خطیئه او څوک چې وکړي نو ګناه صغیره او اسما یا نو ګناه کبیره ثم یرمی به او بیا تهمت ولګي په دې سره بری ان په بے ګناه باندې یعنی چې د دې ګناه نه بری نه بے ګناه اسانه معنی د قرازي فقد احتمل نو بشک د چنه نو اوچت کړلو بهتان فقد احتمل نو او تړلو بهتان چنه نو هغه بهتان و اسمن او ګناه مبین ښکارا ها انتم هؤلاء واوري ای خلق تاسو جادلتم جګړه کوي د دوی انهم د دوی د طرفه فی الحیات الدنیا د پجوند د دنیا کې فمن یجادل الله عنهم پسوک بجګړو کې د الله سره د دوی د طرفه یوم القیامه په ورځ د قیامت اما یکون علیهم وکیلا او یا بسوک په دوی باندې کارسازو ومن یعمل سوءا او څوک چې وکړي بدکار او یظلم نفسه یا ظلم وکړي په خپل ځان ثم یستغفر الله او بیا بخنه غواړي د الله نه یجد الله نو بیا به عمومي الله پاک لره غفورا بخون کې رحیمه مهربان ومن یکسب اسما او څوک چې وکړي ګناه فانما یکسبه نو بېشک هغه کوي ګناه علی نفسه په خپل ځان باندې وکان الله او دی الله تعالی علیم ډېر پوهه حکیمه د حکمت خاوند ومن یکسب خطیئه او څوک چې وکړي ګناه صغیره او اسما یا ګناه کبیره ثم یرمی به او بیا تهمت ولګي د دغه بری ان په بې ګناه باندې فقد احتمل نو بېشک او چر کړو د په خپل ځان باندې بهتان و اسما مبینا او ګناه ښکارا